د وطن زخمونه وګنډم او غم د سبا وکړم که د نن زخمونه وګنډم خو دلته د تنکو غوټو قاتل مالیار په خپله دی نو څنګه په داسې وخت کې د ګلشن زخمونه وګنډم چې داسې قسمه واقعات دا په ملک کې شروع شي د هغې به څه انجامي د هغې به څه اچري موږ دا وایو چې بیا کمرونه احتجاج دپاره لکه زما او ستا په شان ووتله زموږ خو بل وس هم نه کېږي خو دغه چوک ته به راوځو خپل فریاد به کوو د الله نه به سوال کوو چې الله پاکه په داسې حکمرانانو باندې غضب نازل کړي خو چې موږ په امن طریقې سره بیا راوځو او بیا په موږ باندې ګولۍ چلیږي دا یو بېل ظلم دا یو بېل ظلم انتها چې په پنجاب کې کومه شروع ده تر هغې پورې به دقه شان واقعات کېږي او موږ به د خپلو لوڼو او د خپلو خویندو دقه شان عصمتونه ګورو چې هغه به تار تار کېږي خدای وبخه زه دې نه ندي عدالت ته دا ځان ته چې سپریم کورټ وایي دا ځان ته چې چیف جسټس وایي ته خو د یو کس فیصله په دوه ورځو کې اورې ځکه چې تا ته وینا شوي چې دا واقعه و دا فیصله واوره وه خو بل اړخ ته د عوامو دا مسله هغه چې کوم دی نو ختمیږي په هغې کې کلونه تېرېږي او د خلکو نه هغه واقعه هېرېږي خو دا فیصلې کله په چوکونو او په چوراغو کې خلکو په خپل لاس کې واغشتې نو بیا به دا فوج هم پاتې ني دا عدالت به هم پاتې ني دا سپریم کورټ به هم پاتې ني او خدای وبخه بیا به دا ملک د افراتفری طرف ته رواني دا خلک روان دي چې دا قانون په خپل لاس کې واخلي د دې دپاره زه چیف جسټس ته چیف جسټس آف سپریم کورټ ته دا خبره کوم چې د دې خبرې د زر تر زر نوټس واغشتی شي او دا کس دی په چوراغه کې چې کوم دی نو پانسي کړی شي او دې قوم ته دې وښولی شي حالات نو خو زه تاسو ته وایم زمونږ په دې ملک کې چې کوم نظام دی زمونږ په دې ملک کې چې کوم قانون دی نو ای غریبانانو تر څو پورې چې موږ د دې قانون نه بغاوت نه کړی تر څو پورې چې موږ د دې کورونه نه راوتلو او دا قانون موږ ختم کړی نه نو همدقسې د دې زینب په شان ته به زمونږ نورې معلولیانې زمونږ نورې خویندې میندې د هغې عصمتونه به تار په تار کېږي او هغه به داسې په بې دردۍ سره قتلېږي خو زه تاسو ته وایم چې راوځئ او د دې نظام نه بغاوت وکړئ او ختم کړئ دا نظام ځکه چې په دې نظام کې صرف سرمایهدار ته تحفظ دی په دې نظام کې صرف د انګریزانو دغه غلامانو ته تحفظ دی بل چا ته پکې نشته غندنه کوو کومه پیښه چې په قصور کې راغلې ده او ورسره د هغې پولیس والا او د هغې ډي پي او په سختو الفاظو کې غندنه کوو کوم بې شرمه چې وي چې ستا لور په ډیران پرته وه او موږ را پیدا کړه او دغې کانسټیبل له 10 زره انعام ورکړه ګرانو ملګرو موږ دا منو چې پولیس والا یا ډي پي او هغه به دوی معطل کړي ځکه به انکوایري کښېني څو ورځې پس څو میاشتې پس هغه ته به وایي چې په کور باندې تنخوا اله چې کله دا معامله را پیدا شي دا به را پیدا شي ګرانو ملګرو زموږ د حکومت کمزوري دا ده چې زموږ د پولیس سربراهان او د پولیس ملازمین دا د خانانو نوابانو وډیرګانو او چودرانو په حجرو کې تعلیات دي زما او ستا عزت به خود تارتاري چې کله دا خلک د دغه وډیرګانو په حجرو کې تېروي ګرانو ملګرو دا په قصور کې یوه معامله نشته